الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما موږه دلته کې چې دا نو ګورنمنټ چې کوم هاسپټل دی موږه یې کلي ویلیج کونسل کوټلی صالح خانه په دې هاسپټل کې موږه ناست یو نن ماشاءالله په ګل کا چې دا نو موږه سره چې کوم ای سی جي نوې ماشین راغله د ډاکټر صاحب تشریف فرما ده ډاکټر صاحب یې هغې نه باقاعده ای سی جي ټیسټ وکړو او هغې رپورټ هم چې دا نو موږ سره ده او هغه به مې تاسو سره انشاءالله شیر کړو اکورېټ چې دا نو رپورټ رالو باقي به چې دا نو تاسو ته توګل که څه خبرې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې پرون ویلي وو دلته چې را یو سړي ای سی جي ماشین دلته ډونیټ کړی دی الله دې ورته اجر ورکړي پروردګار او موږ به کوشش کوو چې دلته کې کومه ایمرجنسي ماشینونه واړه مثلا دغه درېیو میاشتو شوګر ټیسټ ګلوکومیټر یا داسې نور واړه چې کوم دي نو انشاءالله تعالی موږ په خپلې مدد آپ باندې به کوو ځکه چې حکومت نه موږ مایوسه شولو او بس اوس موږ مطلب چې خپله باډي راستوږدلې نو انشاءالله تعالی موږ به هر هغه څیز راوړو دلته چې کوم دي موږ قوم دي موږ ځوانانو ته بوډاګانو ته یا موږ زنانو ته ایمرجنسي کې ضرورت به وي نو هغې سره به دا آساني پیدا شي چې دلته کې ټیسټینګ وشي نو ډایرکټ به بیا الارش ته یا نورت ویسټ ته یا هر هسپتال ته چې سي په لاره به هغه ټایم نه ویسټ کړي شي نو اوس ای سی جي ماشین موږ نن نه سټارټ کړو او په هغې باندې پهله ای سی جي مو وکړه چې هغه بلکل نارمل راله اکورېټ راله او که څه معمولي فرق پکې مو د ایج د وجې نه وي نو هغه داسې نو پیټر نو انشاءالله تعالی د ټولو خپلو عزیزانو ته کلیوالو ته که هغه کوټلي کلا دي که هغې سفري دي که هغې سلیخاني دي که هغې ته کله هم د زړه څه تکلیف شو نو مهرباني وکړئ چې امیډیټلي دلته کې راراسئ هیڅ چارجز نشته دی او انشاءالله فری آف چارج به تاسو ته کېږي او هسپتال چې کوم خپل یوزول چارجز دي 10 روپۍ چې هغه 10 روپۍ باندې څه کېږي نه خو بس دا نارمل چارج دی مقرر کړي دي هغه که داخلي نو نو پرابلم او باقي به انشاءالله تاسو ته دوایي میلویږي تاسو ته به انسټرکشن هم درکوي چې مطلب پېښور ته لاړ شئ یا موبایل ته لاړ شئ یا پلاني هسپتال ته لاړ شئ نو انشاءالله تعالی آهسته آهسته موږ به د ټول فیسیلیټیز پرووایډ کوو خپل ډسپنسري ته او دا ډسپنسري چې کومه ده نو په خپلې مدد آپ باندې جوړه ده کم از کم 3 کروڑ روپیو موږ ځمکه ورکړې ده دا یې مننې خبره نه ده چې څنګه 3 کروڑ روپیو ځمکه ده خو ما زه چیلنج در کوم چې ما ته څوک په کلي کې یو کنډول ځمکه راکړي زه تاسو ته اسلام آباد کې بلو ایریا کې یو کنډول ځمکه در کوم او بیا د هغې نه بعد موږ 1 کروڑ روپۍ په بلډینګ لګولي نن نه په 2018 کې 18 نه مخکې ده 2018 کې مخکې ده کمپلیټ شوی ده دا هسپتال نو هغه وخت کې 1 کروڑ مینس چې نن وایي چې 2.5 کروڑ روپۍ په دې باندې لګي دې کې موږ سره ګورنمنټ هېڅ مدد نشته دی او بس شکر الحمدلله چې موږ ته ډي ایچ او صاحب دوايانې راکوي ټولې هر قسم ته دي باقي کنسټرکشن کې لینډ کې په بلډینګ جوړونه کې په سولرو کې په د وړو مشینونو کې دا موږ ګورنمنټ نه اخلو موږ په خپل خپلې مدد آپ باندې راوړو او موږ ډېر ریکویسټ وکړو هغه ته منسټر صاحب ته چې کوم موږ موجوده د هیلث منسټر دی چې یاره موږ ته دا بي ایچ او کا او چونکې په صالح خانه نوم باندې یوه بي ایچ او لاندې شکور څه نږدې شته دی لیکن هغه ته لیاره بیخي نشته بوډا سړی نشي تلی ماشوم نشي تلی بوډۍ زنانه نشي تلی ډسیبل سړی نشي تلی نو نه خو هغې ته د پول جوړونې څه منصوبه شته او نه موږ ته داسې بجټ شته چې کنې حکومت به هغې ته پول جوړ کړي او نه د هغې نه هغه بي ایچ او موږ ته دلته راکوي په کار دا دی چې هلته لاندې کومه بي ایچ او ده هغه صالح خانه په نومې ده هغه ټرانسفر کړي دلته کې او مهرباني دې وکړي چې منسټر صاحب ته ریکویسټ کوم چې هغه د شاپور د کوټلي کلا د کوټلي خورد د بختې دوی ته د بله بي ایچ او منظوره کړي نو دا څه دومره ګرانې خبرې نه دي خو افسوس دا دی چې ډېرې خبرې زه کول نه شم په میډیا باندې ځکه چې حالات داسې دي چې مطلب بیا به سبا ته زه جواب دی او بس الله موږ ته خپل اتفاق او اتحاد راکړي چې موږ خپل ضرورت په خپله باندې پوره کړو او انشاءالله که چېرته وخت راغلو بیا به زه تاسو ته داسې څیزونه ډسکلوز کوم چې هر سړی به حیران شي وسلام مهرباني جي تاسو ته چې دا نو نن الحمدلله افتتاحي تقریب وی ای سی جي او دا مشیران درانه خوږه مشیران فلاحي کمیټې ممبران چې دې په ترو باندې الحمدلله دا
شی پوسیبل شو. ډاکټر صاحب هم موجود دی. ډاکټر صاحب تاسو پکې یونیک خبرې وکړئ. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس مونږ خو به یونیک خبرې دا وکړو چې یاره دې کوم علاقې خلک دي کوم چې لاندې ته د سجدې دپاره یا د زړه مسلې دپاره وایي که پته نه وي چې یاره مونږ ته صحیح شو شته هغه بلکل دلته راتلی شي مونږ به هغې ای سی جي ګورو ای سی جي به سروسز به ورته ورکوو یې نه پس هغې ته دلته څه ایمرجنسي فرسټ ایډ کولی شو د هغې په ټریټمنټ کولی شو که مزید کارډیالوجي یا څه داسې هغه پکار وي مونږ هغې ته دا یو آیډیا ورکولی شو مشوره ورکولی شو یاره ستا ته د مخکې راتلو ضرورت شته. بس ډاکټر صاحب دې خبرو سره موږ تاسو ته چې دا نو یو بل څیز هم ښیو خو هغې نه مخکې تاسو ته دا یایو چې الحمدلله په دې وړیکې باندې کې هسپتال کې چې کومې موږ یې پرایمري سکول سره بیخي جخت دی وایي موږ یې های سکول سره براغ دی موږ یې مدرسې سره براغ دی په دې هسپتال کې تاسو ته هر قسمه ټریټ میلویدی شي هر قسمه ټریټمنټ که هغه تاسو خېټه خرابه شوه تاسو ته ګلوکوز چړونه وي تاسو چې دا نو ستنې وانیوي تاسو ته کینولا لګونه وي دا خو زه خپله پرسنلي زه خپله نن چې دا نو شوک شوم چې مو هلته کې هغه دوايانې ولیدې ډاکټر صاحب چې کوم کوپریشن دی هم ولیدلو دغسې عاشق ډاکټر صاحب د هر وسي هغې ډېر کوپریشن دی موږ یې هېچا هغه نه کوو د ډاکټران ډېر زبردست دي دې دوايانو نه غلا نه کوي دی چې دا نو شي په احسنې طریقې سره دا دوايانې د قوم امانات په طور باندې محفوظې کړي دي روسۍ تاسو ته زه هغه دوايانې یو نظر ښیم نو تاسو به هم شوق شئ تاسو دا وګورئ دا دوايانې دي دا خو مخامخ لګېدلې دي صرف خو روسۍ تاسو تاسو وګورئ دا یې موږ سره یې هسپتال سټاک دی دا بېشمېره ماشاءالله یې موږ سره انجکشن کینولو چې کوم کاغذونه دي دا وګورئ کینولي دا یو سیز چې ده دا تقریبا په 200-220 روپۍ تاسو ته میلویږي کامرا نو رسید کړه دا چې ده نو یې موږ سره باقاعده انجکشن سکرینچونه انجکشن دپاره د دې نه علاوه کینولې دا وګوره فري کینولې به تاسو ته درکړي دا وګورئ دا باقاعده ګورنمنټ طرف نه دلته کې چې ده نو دا کینولې مهیا شوي دي دا بلاشه کینولې دي دې نه علاوه تاسو وګورئ دلته راشئ دا بلا چې ده نو سټاک دا دلته کې انټي بایوټیک موجود دی که یې چا په معدې کې یا څه قسمه انټي بایوټیک مساله وي د دې نه علاوه دا وګورئ دا سټاک دی دا لاندې وګورئ او دا چې دا ایم آر آی چې کوم انجکشن دی دا یو انجکشن په 800 روپۍ دی که په څو دی په 403 مهاراج په 403 روپۍ دی دې بېشمېره سټاک دې خپله دې هغه بله د شپږ انجکشن چې کوم دی طاهر صاحب د ضروراتو شپږ انجکشن یې دې ځای نه هغې فري لکه ولګېدلې ماشاءالله او دې تقریبا بوبیو خرچای باد شوه دې نه علاوه ګوډي خرچه باد شوه اتلنې خرچه او شپږ چې چارې 24 تقریبا 3000 روپۍ باد شوه ډاکټر اکرم شاه د ټول برکات چې کوم دی ایمویډ ډي ایچ او صاحب اکرم شاه برکات دی چې هغه مطلب د دل کول کې موږ ته فیسیلیټي پرووایډ کوي او موږ یې ډېر مشکور یو او انشاءالله تعالی چې اندازې کوله به موږ سم دغسې کوپریشن کوي موږ بالکل ټول وایو ډېره مهرباني موږ چې دا نو دې سټاپ نه ډېر زیات مطمئن یو موږ ډي ایچ او صاحب ته هم دا یایو د مشیرانو په وساطت سره چې دا سټاپ یې موږ نه ما ټرانسفر کوه صرف یو ریکویسټ دی کیدای شي چې که غلط وي خو زه به بیا معافي وغواړم چې موږ د هاسپټل دی په ټایم کولاویږي او دې ته د ډبل شفټ که چېرته پاسبل وي هغه دې ورته میلاو شي چې د کلي چې 600 بجو پورې وي چې لکه موږ د کلي خلک چې دی نو تر هغې ټایمه کم از کم هغه چې دی نو فیسیلیټیټ کېږي
بس دې سټاف دې مشیرانو فلاحي کمیټې د منبرونو سمولو د دې ټولو ډیره مهرباني مننه الله تعالی دې موږ ټولو د ملک حامی او ناصر او مددگار شي والله تعالی دې موږ ټولو ته شو کورونو خدمات توفیق نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله.